الرجيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمنګ د دې کلی دا دویم ترانسفارمر دی چې دا موږ ته لګي او دا خصوصا د کیپټن محمد صفدر صاحب کاوشونه دي کوششونه دي دغه فند دی چې هغه دا فند پیک او زمنګ د کلی له دا توفیق راکړلې. پهلا د کلی مرکزی ترانسفارمر او دا قاضی آباد تراوړه د محلې د هغې ټرانسفارمر دی. نو د دې موږ د کیپټن صاحب ډېر شکریه ادا کوو او دې سره د ایم این ای صاحب ډاکټر سجاد احمد د هغه شکریه ادا کوو او ورسره د عارف تنولی صاحب چې هغه پکې منډې ترړې وولې او موږ لپاره دا ټرانسفر هغه مهیا کړ. نو موږ د دوی ټولو شکریه ادا کوو او دوی لپاره دعا کوو چې یا الله دوی د دوی په عزت کې برکت واچوي، د دوی په عمرونو کې برکت واچوي. ای الله په دې علاقه باندې خپل رحمتونه او برکتونه وورئ، زموږ په دې کلي کې وورئ. زموږ د کلي ډېر مسایل دي او ان شاء الله تعالی کیپټن صاحب د هغې شروعات کړي دي او زما امید دی چې ان شاء الله د دې کلي زموږ دا چې څومره مسایل دي دا به کیپټن صاحب خپل په دې دور حکومت کې موږ له به کوشش کوي چې دې کې کم حده پورې دغه شي. دې سره سره زموږ د کلي دا لینک روډونه دي چې تراوړه بټګرام مین روډ نه واخلی پورې تراوړه میاګړي پوله پورې، بیا دې غاڼه چې دا اشرف خان صاحب روډ برنه تر کته کلیه پورې در جهانګیر آباده پورې دا روډونه موږ له پخول کیپټن صاحب ته زموږ درخواست کړی دی او بیا کوو چې مهرباني وکړئ موږ له دې له فنډ ایلوکیټ کړئ، ستاسو به ډېره مهرباني وي. دې سره سره زموږ د بجلي د خمبو مسله ده چې زموږ کلي کې کمبې ډېرې کمې دي او کیپټن صاحب موږ ته دا گزارش کوو چې زموږ د کلي له کمبې راکا او مزید او زمونږ تراوړه بانډیګۍ لپاره چې کوم دی نو خمبې راکړه او ټرانسفارمر راکړه. هغه موږ د هغې اسټیمیټ جوړ کړی دی او هغه موږ عارف تنولی صاحب ته حواله کړی دی. نو امید دی انشاءالله چې دا به هم مخې ته کېږي. دې سره سره زموږ د اوبو مسله هم دا زموږ کلي کې سکیم شوی دی، پبلک هیلث سکیم دی، لیکن موږ ته د هغې اوبه ناکافي دي. موږ له که مهرباني وکړلی شي نو موږ له د پبلک هیلث نه یو موټر د وخت کې سپیر موټر موږ له میلاو شي. نو دا به مهرباني به یو بیا سکیم چې کوم دی نو هغه د موږ درخواست کوو کیپټن صاحب ته چې آینده حکومت که د دوی راغی نو موږ له به په هغې حکومت کې موږ له دا وکړي. دا زموږ د دې کلي ټولې محلې او د دې علاقې ټول دا مسایل دي. نو موږ کیپټن صاحب ته درخواست کوو چې دا روډ خصوصا پورې میاګړي ته چې کوم دی دې باندې سل کلي دي او د دې سل کلو مسایل پې حل کېږي او پریشاني پې ختمیږي. نو تاسو له موږ دعا ګویو چې خدای پاک تاسو کامیاب کړي، کامرانه کړي او الله پاک له تاسو له د دې اجر راکړي. دې سره سره موږ راغلي ټولو میلمنو شکریه ادا کوو. دې سره میاں صاحب او د هغې ټیم پوره د هغې شکریه ادا کوو او د عارف تنولی صاحب خصوصي شکریه ادا کوو چې دې ډېره موږ سره منډه تړله ووله. هغه ورځې باران کې او تکلیف کې دی په مانسیره کې دا ټرانسفارمر باندې خو یو حملې وي، لیکن دا زموږ ټرانسفارمر موږ ته ګاډي سره لوډ کړی دی او موږ ته یې دا حواله کړی دی. دا د موږ ډېر غټه شکریه ادا کوو د دې. نو دا زموږ ټولې دا خبرې وي او انشاءالله امید دی چې دا کلی به موږ ته دې بھرپور د دې جواب ورکوي د کیپټن صاحب په حق کې انشاءالله العزیز. زما یقین دی انشاءالله زموږ کلی چې کوم دی دا غیرتي خلک دی او دو جواب د غیرت سره ورکوي. نو کیپټن صاحب په موږ غیرت کړی دی، زما کلی به په کیپټن صاحب غیرت کوي انشاءالله تعالی، هم صوبی هم قومي انشاءالله تعالی. دې ځل به موږ دا پولیس سټیشن کیپټن صاحب له تحفه ورکوو په جیت کی صورت کې انشاءالله العزیز. او دا امید ساتو چې کیپټن صاحب زموږ په ګورې موږ به بېنوا نه پرېږدي، بیا زمونږ مرسته به کوي، زمونږ کارونه به کوي، زمونږ مشکلات چې کوم دا د کارونو په حوالې سره دا به ته حل کوي انشاءالله الله په فضل سره.